جی ویورز د وخت کې زه ګلای میدان کې موجود یم او دا کیمپینګ پورټس دی هغه کې موجود یم. دا ما سره لیفت او رائټ سایډ ته چې د دې ځای چې کوم څوکیداران دي هغه موجود دي، هغه سره به خبرې اترې کوو چې هغه په دې خلاص ویل غواړي. جی مشر اول خو تاسو موږ ته خپل نامه ووایئ او تاسو دلته د څو وخت نه چې پاتې کېږئ د څوکیداري کوئ؟ جی زما نوم سید احسان الله دی او 12مې میاشتې ده موږ دلته پاتې کېږو. ښه دلته پاتې کېږئ. نو دلته تاسو چې دی کانه پینه څنګه صورتحال دی؟ ولې چې خوراک خو د انسان ضرورت دی، نو هغې لپاره څه کوئ؟ کته نه راوړئ که نه څنګه څه حساب دی؟ راسن موږ ځان له راوړو او بس ځان له بیا په دلته کې پخول ټکول ځان کوو. ښه ځان او د رهایش څه صورتحال دی دلته؟ تاسو له څه بیډز وغیره راکړي او که نه چې مطلب بړستن تولۍ ده که نه څه حساب دی؟ جی هغه چې د بستره چې ده بس موږ راوړي دي، خپل راوړي دي، خپل له کوره راوړي دي؟ کوره راوړي دي. نو دا ولې سرکار تاسو له څه نه دي راکړي؟ لا زه رسد نه دي راکړي. ښه جی. جی تاسو به څه ویل غواړئ؟ ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم صبر محمد دی. جی او زه د ګانګوال یم د رینګ درې. ښه جی. بس دا 12مې نه موږ چې د کوم ډیوټي شروع کړ دا اوس دا تاسو ته دا 2مه میاشت دی. جی 17 تاریخ دی. جی او بس دا ډیوټي کو بس حفاظت کو بس ناسي بس. او بستری تاسو خپل نه مخبل بستری زما خپل دي بالکل. موږ لپاره سرکار تاسو ته تعاون نه کړی؟ سرکار موږ ته هیڅ نشته بالکل. موږ سره جی ویورز تاسو څنګه دا د دوه خبرې واورېدلې؟ دا دلته د دسمبر د میاشتې نه پاتې کېږي او دلته څه قسم سهولیات چې هغه نشته په کار ده چې دلته هم سهولیات میسر وي، ولې چې دا هم انسانان دي دا هم پاتې کېږي. بړستنې دا چې کوم رهایش لپاره دي نو هغه هم دوی خپل د کور راوړي، سرکار طرف نه دوی ته نه دي میلاو شي. او بل دا ده چې دوی ته هم ډېر زیات تکلیفات دي، سپیشلي ولې چې دا خو واوره ده او اوس خو دا غرمه دي، خو بیا د شپې چې ډېر زیات یخ وي دوی ته، نو یخ دی وجې دوی هغه سهولیات نشته، نه دلته څه ګیس ته دی نه نور داسې سهولیات شته دی او ډېر تکلیفاتو سره ډېر سختو سره چې دوی خپل هغه ژوند تېروي او د دې ځای هغه څوکیداري کوي. په کار د حکومت له او منتخب نمایندګانو له چې د دوی مرسته وکړي، دوی سره هم تعاون وکړي چې دوی یو ښه خوشحاله زندګي تېروي.